يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. داسي عظیم الشان ورځ روانه ده. یوم یفر المرء، په دغه ورځ باندې به تښتي هر انسان من اخیه، د خپل ورور نه، پکه ورور نه به منډې وهي چې ته رانه نیکي ونه غواړي. و امي، او د خپلې مور نه چې مور هم ویني په قیامت کې، د هغې نه به منډې وهي. خلک خو مور له را منډې وهي، قیامت په ورځ به د مور نه منډې وهي. و ابي، او د خپل بابا جان نه به منډې وهي. و صاحبته، او چې کله ښځه ویني د قیامت په ورځ د هغې نه به هم تښتي. دلته ورله څومره حلال حرام را جمع کول، او په دې ښځه باندې دی څومره الله او رسول خفه کولو. و بني، او د زامنو نه به هم تښتي. نه به ورور پکارېږي، نه به مور پکارېږي، نه به پلار پکارېږي، نه به ښځه پکارېږي، نه به زامن پکارېږي، بلکې دا بیمانه خلک چې دی را بیمانه، دا غیر مسلمه، دا به د قیامت په ورځ الله وایي که د دوی څه د ځمکې نه د اسمانه پورې دا هر څه د سرو زرو ډک ورسوې او د دې مالکان وې، دا به ما ته پیش کړي وې چې یا الله دا رانه واله، خو موږ ته ایمان را نصیب کړه چې جهنم نه بچ، او د دې نوم نه ورته نور هم دی. الله ته به په فدیه کې ورکول غواړي. یا الله زامن رانه واله، او یا الله زما نه هر څه واله، قبیله د قبیلې نه تېر، د ورونو نه تېر، د زامنو نه تېر، یا الله دا ټول زما په عوض کې جهنم ته وغورځوه، خو ما ته ایمان راکړه د قیامت په ورځ چې زه جنت ته لاړ شم او د دې سختو نه بچ شم. الله فرمایي هرگز داسې نشي کېدی. فرمایي داسې عظیم الشان ورځ را روانه ده. تقف الخلائق يوم القيامة 100 سنة لا يتكلمون. د قیامت په ورځ باندې به خلک ولاړي، 100 کاله به ولاړي، او په 100 کالو کې به د خولې نه خبره نه راغلي. و100 سنة في الظلمة يتحيرون، و100 سنة في الظلمة متحيرون. 100 کاله به ولاړي په تیرو کې حیران سریان به ولاړي. 100 کاله به خبرې نشي کوي، 100 کاله به حیران ولاړي په تیرو کې به ولاړي. و100 سنة، او 100 کاله نور، يموج بعضهم في بعض عند ربهم يختصمون. او 100 کاله به دا بعض خلک په بعضو کې سم ورننوځي د ګڼې د وجې نه، او د الله مخې ته به جګړې کوي. او فرمایي دا به را رواني زما خواله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. دا متقیان چې د الله نه لیدلي، دا به د الله پاک مخې ته را رواني، او داسې به را رواني وفدن، رکبانن، سواره به را رواني، سواره عزت ته به را رواني. او مجرمان ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. او الله فرمایي دا مجرمان دا به را رواني د قیامت میدان ته، داسې به را رواني چې جهنم ته به داخل کمه تږي. حاجی د تندې په حالت کې به الله وایي جهنم ته روان کما. او پیادل به رواني، مشاطن عطاشن، تږي به رواني، پیدل به رواني.
او بیا نبی فرمائی یا ایوہ الناس اے تمامی دنیا انسانانو مہلن محلا مہلن محلا مخی شئی نیکوتا اے نارینو نیکوتا مخی شئی اے زنانو نیکوتا مخی شئی مہلن محلا او فرمائی دا قیمت بورز با غدن تحشرون الى الموقف حشرا بے بروانی ہوئی دا قیمت میدان تا بدا سیحال کی بروانی ہوئی کہ اللہ پاک دا بران جب انگڑے شئی حشر بم اللہ تکی وَتَأْتُونَ مِنَ الْأَطْرَافِ فَوْجًا فَوْجًا دا دنیا دا ہر طرف انہوں برا روانی ہوئی ڈالی ڈالی اے نارینو زنانو تیارے ہو کئی مخ کی شئینے کوتا وَتَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَرْدًا فردا اے نارینو زنانو تاسو ټول په ټوله به د الله مخې ته ودرېږئ ځان لا لغړ توغړ پښې ابله سر تور سر نارینه زنانه به د الله مخې ته ولاړي او صرف ودرئ بیا نه وتسألون عما فعلتم حرفا حرفا داسې د ټولو نه به تپوس کېږي د قیامت په ورځ حرف په حرف د یو ټکي تپوس به درنه کېږي چې تا په دې دنیا کې کوم کارونه کړي وو د شپې او د ورځې د دې تپوسونه به کېږي وتقاد الاولیاء الى الرحمن وفدا وفدا متقیان به د الله مخې ته را رواني دي وفدا وفدا ها جي یعنې سواره به را رواني ويرد العاصون الى عذاب الله وردا نافرمان بد الله پاک عذاب ترا روانی تگی تگی ويدخلون جهنم حزبا حزبا او جهنم ته به داخلي ډالې ډالې داسې عظیم شان ورځ را روانه ده داسې عظیم شان ورځ چې په دغه ورځ باندې بیا د حساب کتاب راځي او د حساب کتاب په ورځ باندې با د ټولو نه اول الله پاک د زناورو څخه حساب کوي زناورو څخه د ټولو نه اول حساب کتاب فرمای ابن عمر رضی الله عنه چې کله د ازمکه د چمړې په شان شي او راښکلی شي او خوره شي او دا مخلوق حاجي انسانان او جنات او دا یعنی دا زناور دا وحشي زناور دا ټول زناور به دا به راوچت کړی شي او په دغه ورځ به د زناورو په منځ کې قصاص شروع شي که ښکرورې به ځې کونډۍ ښکرې به زوالې ده د هغې دپاره به همتې بده واخیستلی شي حاجي په دنیا کې چې زناور هم په زناورو باندې لږ غوندې زیاتې کړی خو کړي زخمي کړي د دې بدله به هم الله وایي د قیامت په ورځ باندې اخیستلی کېږي او فرمایي داسې بد حال به چې کله د قیامت په ورځ الله پاک حاجي د حساب کتاب نه د زناورو د حساب کتاب نه الله تعالی فارغ شي نو حکم به ورته وکړی شي چې ای زناورو دی تاسو خو خاورې شي دا ټول به ایسته خاورې شي چې خاورې شي دا بې ایمانه خلک حاجي دا کافران دا بې ایمانه دا مشرکان دا چې دې زناورو ته وګوري چې لاړ خاورې شو یو ارمان به وکړي یا لیتنی کنت ترابا های افسوس دی ما لرا زم د دې زناورو په شان خاورې شوی وې زم داسې خاورې شوی وې او نور دوی څه نه خبر نه وې عذابونو نه او تکلیفونو نه او مصیبتونو نه د زناورو به په دغه ورځ باندې بیا ډېره خوشحالي زناور چې د انسان ته وګوري زناور چې د انسانانو هو د انسانانو لپاره جنت دی او د بعضو لپاره جهنم دی زناور به ارزو وکړي ارزو ای د آدم اولاده دا ګډې او دا بزې او دا سپي او دا خره او دا هر څه دا ګډ وډ به خدای را جمع کړي دی به د آدم علیه السلام اولاد ته وایي ای د آدم اولاده الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم الحمد لله چې خدای ستاسو په شان نیو پیدا کړي د انسانانو ته به وایي لا جنت نرجو نم د جنت امید شته ولا عقاب نخاف نه د عذابونو نه یریږو دا زناور به وایي شکر دی انسان نیم پیدا شوی نه راله جنت شته دی او نه راله جهنم شته دی فرمایي دوه بزې نبي علیه السلام ولیدې جنګ یو یوه ښکروره بزه وه
دوه کونډه ښکرې بزه وه. نبي علیه السلام ابوذر رضی الله عنه ته ویل یا اباذر ابوذره هل تدري فيما تنتطحان تا ته پته ده د دې دواړو بزو په څه باندې جنګ دی؟ قال